توحید فی الاسماء والصفات دا عقیده ساتل مضبوطه چې د الله د پاره کوم صفات الله په ټولو صفاتو کمالیو سره موصوف دی د ټولو صفاتو د نقصان نه منزه دی او پاک دی تنی تنها دی په ټولو صفاتو کې په ټولو صفاتو کمالیو کې تنی تنها ګڼل دیتا توحید فی الاسماء توحید پر ربوبیت دریم قسم د ربوبیت توحید الله یو رب او مربی ګڼل هو الاعتقاد الجازم فی القلب ان الله هو رب كل شيء دا مضبوطه عقیده ساتل چې الله جل شانو پزله کې دا مضبوطه عقیده ساتل د هر شي تربیت کون کې دی او پالنه کون کې دی او خالق د هر یو شي دی مالک د هر یو شي دی رازق د هر یو شي دی ژوندې کون کې مړ کون کې دی نه په نقصان ون کون کې دا یو الله جل شانو دی دیتا توحید پر ربوبیت وئی بل دے توحید پر الوہیت توحید پر الوہیت چې مومن هر مومن سړی او ښځه نارینه او زنانا دا عقیده وساتي مضبوطه چې الله جل شانه مستحق د عبادت دی ځان لا او په عبادت کې سره بل څوک شریک نشته ته ایمان بالالوهیت وای دا مسله د توحید اهمه مسله ده اول فرض دادی په انسان باندې انسان دی له پیدا دی انسانیت دی له پیدا دی نو د دې وجنا چې دا مسله خزد شي خیاد شي او توجه ته پیدا شي قران کریم کې په مختلفو عنوانات سره دا مسله ذکر کړي چې زده شي او یاد شي مسله توحید مسله د اولوہیت د الله جل شانو دا په مختلفو عبارات سره په مختلفو تعبیرونو سره چې الله جل شانو وحده لا شریک دی لایق د بندګۍ واقدار او متصرف دی ما فوق الاسباب او عبادت صرف او صرف د الله جل شانو خاصه ده نو الله جل شانو دغه صفات د کمال د الوهیت د تصرف د دعا او د بلنی د الله جل د خپل ځان د پاره ثابتای او د مخلوق نه نفی کوي بیا دا مسله د توحید کله به تور دعوه ذکر شي دعوه ذکر شي به دعوه باندې دلایلی قران کریم کې د توحید مسله دعوه کی دی او به پای باندې دلایل عقلیه نقلیه وحیه او به د دلایل عقلیه او اقسام هغه کوم دې ذکر کوي کله دې سی وشي چې دلایل ذکر شي نو په دلایل باندې به تور ثمره او نتیجه مسله توحید تفریقی دا ور باندې به تور ثمره او نتیجه چې کوم دې توحید مسله ذکر کی کله په عنوان د الہ سره د توحید مسله کله مسله توحید په عنوان د تحمید سره په عنوان د الحمدلله سره کله مسله توحید او د یووالي خپل ذکر کوي په عنوان د تسبیح سره کله مسله توحید ذکر کوي په عنوان د برکت سره د الہ په عنوان سره تقریبا دا مسله قران کریم کی دریکم وصل سلسله کرتی نه 97 ځل ونه وزل دا مسله چې کوم د قران کریم کی ذکر ده په عنوان د الہ سره